اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته یو پیره بیا دعاګانې او سلامونه. زه د ملګرو مشرانو او کشرانو ډېره شکریه ادا کوم. کومو ملګرو چې د اولنۍ ویډیو نه پس میسیجز او کالز کړي وو او ویل ویشز یې رالیږلي وو. کوم ملګرو چې زما اولۍ ویډیو نه ده کتلې هغو دپاره زه یو مختصر غونته تعارف کوم خپل. زما نوم جواد علم کرم دی، د سوات مانیار سره تعلق لرم. 12 ورځې مخکې زما د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغلی و. د هغې په باره کې ما د ملګرو سره لږې خبرې کړې وې. نن دوباره ستاسو سره مخاطب یم. خلکو ډېر زیات کوېشنز کړي دي او ډېر زیات تپوسونه یې کړي دي چې تاسو ته څنګه پته ولګېده چې تاسو ته کرونا وایرس چانس شته دی او تاسو بیا ټیسټ وکړو. نو هغې دپاره جواب دا دی چې زما خو د انټرنیشنل ټریول هیسټري وه. د امریکې نه راغلی وم. نو انټرنیشنل ټریول چې څومره هم خلکو په تېر 2-3 میاشتو کړی دی، د هغو دپاره د WHO ګایډلاینز دي او د زیاتره ملکونو هم دا ګایډلاینز دي چې هغو احتیاط وکړي. نو اولنۍ وجه دا وه چې ما انټرنیشنل ټریول کړی و. دویمه وجه دا چې زما د راتلو نه مخکې په یونیورسټۍ کې کلاسونه و او هغه کلاسونو کې زه 10 ورځې بیزي وم او زه چې بیا هلته نه راووتم او دوبۍ ته راورسېدم نو ما ته پته ولګېده چې څنګه په کلاس کې یو ملګري 2 ته هم مسله شوې وه. نو د هغې د وجې نه زه په شک کې شوم، ځکه ما ټیسټ کړی و. ټیسټ ته چې تلم زما څه سیمټمز او ساینز نه و، لږ معمولي شان ستړوالی و، خو هغه ما سفر اوږد کړی و. نو میبي هغې د وجې نه و، خو چې ما ټیسټ کله بیا وکړو د ټیسټ په درېیمه ورځ زما لږه معمولي شانتې تبه هم وه، داسې 99 په منځ کې 100 نه بره نه وه. د هغې نه علاوه ټوخې یا مرۍ خوږ یا نور څه علامات چې وو هغه ښکاره نه و. بیا تقریبا 5 ورځې پس 6 ورځې پس لږ معمولي شانتې ټوخی و زما. 2-3 ورځې زه ټوخېدلی یم، خو هغه ټوخی په خپله باندې سبساید شوی و، ښه شوی و. د هغې دپاره ما څه میډیسن یا د ټوخي دوایي نه ده اخیستې. ډېرو ملګرو دا تپوس کوو چې ستا ډایټ پلان څه و، تا د خپلې غذا څنګه خیال ساتلی دی او ستا باندې ټینشن و، سټرس و، انزایټي او ډپریشن داسې څه و او که نه و. نو زه د ټولو ملګرو سره څوک چې دا ویډیو ګوري د هغو سره دا یوه خبره شیر کول غواړم او دا ډېره زیاته ضروري ده. کم هایپ چې د دې کرونا وایرس په میډیا باندې جوړ دی او زیاتره خلک چې دی هغه ډېر زیات یریدلي دي. یره په خپل ځای باندې ټیک ده، خو د هغې علاج چې دی هغه صفایي کول دي او د هایجین خیال ساتل دي او د خلکو نه لږ ځان لرې کول دي. خو د هغې نه باوجود هم که چاته دا وایرس وشي نو دا څه دومره غټه خبره نه ده. څومره خلک چې ما کانټیکټ کړي دي یا زما سره کانټیکټ راغلی دی هغو ته داسې ښکاري چې دا وایرس چې دی دا انفیکشن چې دی دا د مرګ ټیکټ دی. داسې بالکل ټیک خبره نه ده. دنیا کې چې څومره هم ریسرچ روان دی د WHO فیګرز مطابق only 2-3% خلک چې دی هغه د دې بیمارۍ د وجې نه مري او هغه هم هغه خلک دي چاته چې د مخکې نه پري ایگزسټینګ کنډیشنز وي، مطلب د چا بلډ پرشر سی وایي، د چا شوګر مرض وي یا چا د نور داسې څه کنډیشنز وي. داسې د ینګ ایج او د روغ خلکو ډیتس هم د دې بیمارۍ د وجې نه شوي دي، خو داسې کیسز د هرې بیمارۍ سره ریلیټډ دي. نو د یرې خبره نه ده. زموږ د خلکو د ټولو نه غټ نقصان زما په خیال د دې د وجې نه کېږي چې خلک د حد نه سوا ټینشن اخلي او سټرس اخلي او په دې بیمارۍ کې سټرس او ټینشن او انزایټي دې له شکست ورکول او دا ټیکل کول زما په خیال د ټولو نه غټه ګټه ده. د انسان وجود چې دی هغه په یو ټیم باندې چې کله په یو فرنټ یو محاذ په یو بارډر باندې مقابله کوي نو د ګټې ایوریج او چانسز ډېر زیات سی وایي. خو چې کله تاسو ټینشن واخلئ، څوک هم ټینشن واخلي، سټرس کې شي، انزایټي پرې راشي، د هغې د وجې نه ستاسو یا د انسان ټول سیسټمونه چې دي هغه یا سیوا کار کول شروع کړي یا کم کار کول شروع کړي یا ایکسایټ شي یا ډپریس شي.
د سټرس د وجې نه او د انزایټي د وجې نه بلډ پریشر سیوا کیږي، میټابالیزم سیوا کیږي، د زړه دړکن سیوا کیږي، پلپیټیشنز ورته وایي، پلپیټیشنز کیږي. د هغې نه علاوه د انسان د جسم چې څومره سیستمونه دي هغه کمزوري شي. او د دې بیمارۍ د طاقت مقابله د انسان صرف خپل قوت مدافعت کوي. نو که فرض که ستا باډي د بلډ پریشر سره په جنګ شي، د ټینشن سره او د انزایټي سره په جنګ شي، او ستا میټابالیزم سیوا شي، های سپیډ شي، د هغې د وجې نه ستا باډي بیا د یو محاذ په ځای باندې د 4-5 محاذونو سره په ټکراو شي. د هغې د وجې دا مرض چې دی یا دا وایرس چې دی دا بیا په انسان باندې طاقتور کیږي او د هغې د وجې نه بیا نقصان هم ډېر رسوي. نو د ټولو نه ضروري خبره دا ده، د ټولو نه ډېره ښه خبره دا ده چې بالکل هیڅ د یېرې خبره نه ده، احتیاط ډېر زیات ضروري دی. خو چاته چې دا وایرس وشي هغه له پکار ده چې بالکل کول ان کامي، بالکل په سکون کې او په الله پاک باندې د یقین ساتي. کم سپورټیو ټریټمنټ چې دی، کم چې تاسو ته د میډیکل پریکټیشنرز نه ملاویږي، بالکل هغه دې جاري ساتي. او د دې بیمارۍ د 14 نه واله د 21 ورځو پورې زیات نه زیات د 25 ورځو پورې ټایم دی. په دې ټایم کې چې د منټل سټرنث او ذهني سکون څومره سیوایي، نو د دې بیمارۍ د مقابلې ذریعه به جوړیږي او قوت مدافعت چې دی د انسان هغه به په خپله د دې مقابله کوي. نو د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې ټینشن به نه اخلئ. سټرس او انزایټي او ډپریشن چې دی دا بالکل خلک خرابوي. دویمه خبره، سوشل میډیا نه به ځان لرې ساتئ. داسې خبرونه په کم کې چې د کرونا وایرس د وجې یره خورېږي چې دونه خلک په دې ځای کې مړه شو، دومره په دې ځای کې ناجوړه شو. کم ویډیوز چې په فیسبوک باندې چلیږي د هغې پته هم نه لګي چې فیک دی او که ریل دی. نو بالکل د سوشل میډیا نه ځان سایډ ته کوئ او بالکل د کرونا وایرس په باره کې نه څه لیټریچر ریډ کوئ، نه د هغې په باره کې نیوز ګورئ، نه دا ګورئ چې په دنیا کې څومره نقصان وکړو. دا به زما اولنۍ مشوره وي ټولو ملګرو ته. دویمه مشوره، دا ټول زما خپل پرسنل اوپینینز دي، دا زه چاته ریکمنډ کوم نه، خو زه ستاسو سره خپل انفارمیشن او ایکسپیرینس شیر کوم. دویمه خبره، کم WHO هم ریکمنډ کوي، ډېر شي ډاکټرانو سره زما خبره شوي، هغو هم ماته دا مشوره راکړې ده چې غذا او کم خپل خوراک چې دی د دې بیلنس مینټین کول په دې ټایم کې ډېر زیات ضروري دي. د زیات نه زیات کم خلکو ته چې دا وایرس انفیکشن شوی دی هغو له پکار ده چې هغه زیات نه زیات فلوید انټیک کوي، مطلب اوبه ډېرې څښي. اوبو په شکل کې چې څه شیزونه دي د هغې کنزمپشن ډېر کوي. ما په خپله باندې زه خو د شنه چای ډېر زیات شوقین یم، هغه مخکې مې هم ډېره زیاته څکله، اوس هم ډېره څکمه. نو زما خپل روټین دا و چې ما په ترماس کې ځان ته ګرمې اوبه اچولې، په هغې کې به ما شنه چای واچوله، ګبین به مې پکې واچو، کلونجي به مې پکې واچوله، د هغې سره سره وایټامین سی ټیبلیټس به مې ورته واچول. CAC په نوم باندې یو ټیبلیټ راځي، دا ما پرسنلي یوز کړي، زه چاته ریکمنډ کوم نه، خو خپل ایکسپیرینس سره شیر کوم. وایټامین سی به مې پکې ایډ کړل، کیلشیم به مې ورسره ایډ کړل، وایټامین B6 به مې ایډ کړل. دغه اوبه به ترماس کې هر ټایم پرتې وي، نه به ډېرې زیاتې ګرمې وي نه به یخې وي. او دا ما ډیلی د 12 نه واله 16 ګلاسونه پورې 24 غنټو کې د دې استعمال ما کړی دی. د دې د وجې ستاسو باډي چې دا هغه هایډریټې دي، نو امیون سیستم چې دی قوت مدافعت بیا ښه کار کوي. او بل دا چې کمې بیماریانې خطرې یا د ټمپریچر ریګولیشن یې هغه هم د فلوید انټیک سره ښه کېږي. نو زما فلوید انټیک سیوا او هم دقه و، دا کوم چې مې ستاسو سره شیر کوم. زیاتره خلک چې دی هغه فلوید انټیک سیوا نه کوي، ځکه چې فلوید انټیک سیوا وي نو ابویسلی بیا باتروم ته د تلو هم بار بار ضرورت راځي. نو ډېر خلک د هغې د وجې نه د اوبو استعمال یا د فلوید استعمال کم کوي. نو خیر دی، مطلب یو څو ورځې دي تکلیف د انسان برداشت کوي، خو د فلوید انټیک چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. درېیمه خبره یوه ستاسو سره ما دا شیر کول غوښته چې
کم خلکو ته بیماری وشي د هغو ډایټ خو ډېر زیات ضروري دی چې مینټین یې وساتي. خو د احتیاط دپاره چا ده چې دا بیماري نشته هغو له هم پکار ده چې خپل ډایټ چې دی هغه ښه ساتي. زمونږ د پښتنو د پاکستانیانو په ډایټ کې ډېر خوراکونه داسې دي چې د هغې د وجې نه په باډي کې سوزش یا انفلمیشن اسې سی وایي. لکه مثال کې طور پر د فاین غنمو استعمال چې دی هغه په وجود کې سوزش سیوا کوي. موږ غنم ډېر زیات خورو، بیا فاین وړه ډېر زیات خورو. د دې نه علاوه کم چې هایډروجنیټډ غوړي دي څومره هم غوړي دي دا ټول چې دی در کې ټرانسفیټ سي او هغه نیچرل سورس د فیټ نه وي، قدرتي نه وي، نو د هغې د وجې نه هم په جسم کې الریډي انفلمیشن او سوزش سیوای. د دې نه علاوه کم ګډوډ خوراکونه چې موږ کوو جنک فوډ چې څومره هم یوز کېږي د هغې د وجې نه انفلمیشن په باډي کې سیوای. نو که فرض که د خلکو په خوراک کې دا کانټینټس د مخکې نه سیوای او هغو ته بیا دا بیماري وشي نو نقصان یې لږ سیوا کېدی شي ځکه چې دا بیماري هم په وجود کې دننه سوزش او انفلمیشن پیدا کوي. نو که زموږ په وینه کې د مخکې نه انفلمیټري سبسټانسز سیوای نو د هغې د وجې نه چې دی بیا لږ چانس سیوا دی چې خلکو ته لږ سیوا سیمټمز شروع شي. نو زما مشوره به دا وي ټولو خلکو له پکار ده چې بالکل هیلدي ډایټ ساتي، د غوړو نه او د ډېرو غنمو خوراکو نه او د دې نه علاوه چې څومره غوړ خوراکونه دي زیاتره غوړ خوراکونه لږ مطلب چې خپل ډایټ د هسې نارمل لایف دپاره هم ښه ډایټ دی. نو دا ډایټ چې خلک خپل کنټرول کړي کوشش کوي په دې ورځو کې کم د دالونه چې دي د دې استعمال سیوا کړي، د لوبیا او د چولو د دې ټایپ شیزونو استعمال لږ سیوا کړي نو هغه به فایدهمن وي خلکو دپاره چې کوم الریډي هیلدي دي او خدای مکه که څوک بیماریږي نو د مخکې نه به یې لږ ټي په باډي کې انفلمیشن کموي. نو دا زما یوه مشوره ده. زما خو ډایټ د مخکې نه هم ښه تیر 8 کالو نه زما د چیني استعمال نشته، زه غوړي نه استعمالوم، زه د غنمو روټۍ ډېره کمه خورم، په ورځ کې یوه پیره روټۍ خورم. نو میبي دغه هم یو فیکټر و چې زما سیمټمز ډېر زیات مایلډ و، آلموست د ناهونې برابر و. نو کیدای شي دغه هم یو فیکټر وي. د انسان په جسم کې د ټولو نه زیات انفلمیشن او سوزش چې دی هغه چیني جوړوي، فرکټوز او ګلوکوز دا دواړه. نو خلکو له پکار ده هسې جنرالي هم دا خبره ډېره ضروري ده چې د چیني استعمال کم پکار دی یا نه دی پکار. دا لکه ضروري شی نه دی چې انسان استعمالوي خو بس خلک ورسره عادت دی استعمالوي. نو د چینو استعمال چې دی هغه ورال کم پکار دی چې په وجود کې نورې مسلې هم د هغې د وجې نه ډېرې سیوا کېږي. نو دا زما دویمه مشوره ده خلکو ته. دریمه مشوره د میډیکیشن په حوالې سره ده. نو میډیکیشن چې دی هغه بالکل بغیر د ډاکټر د ریفرل نه او د ډاکټر د کنسلټیشن نه بغیر نه دی پکار. په دنیا کې ډېر شی ریسرچ روان دی نن سبا چې کم کم میډیکیشنز په دې بیمارۍ کې استعمالیږي، په هغې کې ملټیپل میډیکیشنز دي. ما پکې په خپله باندې هم میډیکیشنز یوز کړي دي، جسټ پریکاشنري. نو میډیکیشنز پکې هم استعمالیږي خو میډیکیشنز دلته کې تاسو سره نه شیر کومه. میډیکیشنز دپاره چې دی تاسو سره د ډاکټر کنسلټیشن ډېر زیات ضروري دی او د ډاکټر د مشورې نه بغیر چې دی دوایي استعمالول ښه خبره نه ده. نو دا درې ډېرې ضروري خبرې دي، په دې باندې عمل ټولو له پکار دی چې د خپلې غذا خیال وساتي، فلوید انټیک سیوا کړي، هیلدي ډایټ مینټین وساتي که چاته بیماري شته او که چاته بیماري نشته. سټرس، انزایټي او ډپریشن د دې نه ځان لرې وساتي. که پاسیبلي که چاته دا بیماري یي الریډي نو هغو له په یوه کمره کې بندېده یا د هسپتال په واډ کې بندېده دا ګران کار دی. نو کم خلک چې په کور کې دي یا هسپتال ته نه دي تللي او پاسیبلي نو هغو دې بهر ته راوځي خو چې یوازې د خلکو نه لرې د صفایۍ د ډېر زیات خیال ساتي، لږ تازه هوا او نور ته دې کښېني چې لږ ریلیکس شي. شپه ورځ په کمره کې یا په کټ کې سملاستل یا کېناستل چې دی دا هم یو قسمه ډپریشن او انزایټي کاز کوي.
زما په کیس کې زه خو هسپتال ته نه یم تللی، زما د هیلت آفیشل سره خبرې شوې، نو زه په کور کې په خپله باندې هم ډاکټر یم، پوهېږم په هینډل کولو باندې. زما سره مې ملګری هم دی، هغه هم ډاکټر دی، رور مې هم دی، هغه هم ډاکټر دی. نو موږ 3 کسه په کور کې یو. نو موږ له هسپتال والا آپشن راکړی و که تاسو کور پاتې کېږئ او که هسپتال ته راځئ. نو زه ځکه هسپتال ته نه یم تللی. خو کم خلک چې په کیر باندې نه پوهېږي یا ورته اندازه نه وي چې څنګه به د دې بیمارۍ علاج کېږي یا په کم ټایم کې چې دی هسپتال ته تلل پکار دي، په کم ټایم کې کومه دوایي پکار ده، نو هغو دپاره خو زه هم دا مشوره ورکوم، ریکمنډ کوم چې هغه د هسپتال ته ځي او په هسپتال کې د خپل کیر چې دی هغه سرته رسوي. نو دا خبرې وې، دا ما ستاسو سره شریک کولې. که ستاسو څه کوېشنز وي یا ستاسو څه تپوسونه وي، تاسو بالکل په کمنټس کې یا ما ته میسیج کولی شئ، او زه به انشاءالله یو 2-3 ورځې پس به ټیسټ کوم چې د هغې ریزلټ راشي، هغه به هم ستاسو سره شیر کوم چې زما د ټیسټ ریزلټس دي، او ستاسو د کوېشنز انسرز به هم ورکوم. نو بالکل په کمنټس کې تاسو ټول چې دی خپل کوېشنز لیکلی شئ، خپل کوېشنز شیر کولی شئ زما سره. زه به کوشش کوم چې ټولو ته په ټایم باندې جوابونه ورکړم. نور دا پیج چې دی دا لایک کړئ، په دې باندې به زه ستاسو سره نور جنرال د هیلت په باره کې ډېر شی خبرې شیر کوم. نو انشاءالله دوباره به ستاسو سره ملاقات کېږي. پاک یو ټول خوشحاله او په خپل امن کې ساته، خپل ډېر خیال ساتئ، د صفایۍ ډېر زیات خیال کوئ. انشاءالله بیا به ملاقات کېږي. اوس دپاره الله په امان. السلام علیکم.